هغه وی چې کتاب لوټ ورکول دا سیدی چې قرآن لوټ ورکول دي. دې ځای کې دا کتاب چې دی د دې کتابونو مطابق یا زه به ستاسو مطابق یادوم، ستاسو مطابق دا کتاب د کافرو دی. د کافرو کتاب ته د قرآن سره څنګه د هغې له د قرآن شکل ورکوي، د قرآن تشبیه ولا ورکوي؟ دا کفر بیا شو کنه؟ زه شاک یم جی، زه شاک شوی یم. دا مفتی فرید صاحب لیکلي دي فتاوا فریدیه. اوس دا وایم چې د دې په نسبت باندې چې څوک د فضل الرحمن پارټي نه علاوه بل چا لور ورکوي دا ټول کافر ولا زه کافر نه یم. ستاسو جمعیت والا داسې هیڅوک نه دی پرېښودی تاسو ته کافر نه دی ویلی تر دې چې تاسو جمعیت والا په خپلو کې یو بل ته کافر ویلی تر دې مطلب دا چې نبي سلام په یخه دا کتاب زما چیک کوم چې دا کتاب له زه ترتیب ورکوم انبیاو ته یې ښیم، انبیاو ته څه له ښیم چې انبیاو ته ترتیب ورکوم چې دومره ښه کار شوی دی. اوس سوال دی که نه دی چې د دې په نسبت باندې د قبرونو نه راځي بوچي کېږي. د فضل الرحمن پارټي کې چې کوم مولا مړ شو دا ښځه او بل واده نه کوي ځکه چې کېدای شي چې پسې بیا راشي. د چارسدي د تورنګزو یو ډېر غټ عالم دی شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب. هغه وایي چې که چا مولانا فضل الرحمن صاحب له ووټ ورکو نو نبي علیه السلام به د حوض کوثر اوبه ورکوي. مونږ خو دا وایو چې تاسو مطابق مولانا صاحب تاسو کافر کړو نو نبي علیه السلام به کافر له اوبه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت د سوات د کابل د دیولۍ په مدرسه کې موجود ما مدرسه دارالعلوم دیوبند او ما سره دا تاسو وینئ د دې مدرسې محتمم مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب. دا هغه مفتی بلال دی چې څو ورځې مخکې مونږ په چارسده کې د سید مفتی سید حکیم صاحب نه یو انټرویو اخیستې وه او هغې کې مفتی سید حکیم صاحب د مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب په باره کې څه خبرې کړې وې چې یاره دا جمعیت علماء اسلام ته علی الاطلاق کافران وایي. د هغې نه علاوه هغه دا خبره هم کړې وه چې یاره دې ته مونږ د مناظرې چیلنج ورکړی دی یا د مونږ له د مناظرې چیلنج راکړی دی خو اوس مونږ سره کینی نو په دغې به هم ته معلومات کوو چې یاره ولې ورسره نه کینې. هغې یو خبره دا کړې وه چې مفتی صاحب یا پنجپیر دوی تبلیغ مخالفت کوي، د فضایل اعمال پسې ګډې وډې خبرې لیکلي دي. د دغې به ته هم تپوس کوو چې ولې تبلیغیانو خوارانو درته څه ویلي دي قلار شئ ته په خپلو پیسو باندې ګرځي د دین اشاعت کوي دین خورئي. هغې نه علاوه یوه بله خبره هغوی دا کړې ده په مفتی بلال زه اوس هم دا یو الزام ګڼمه چې هغه دی چې دی نو د علم نه دی کړی، یو مدرسه کې 2 ورځې تېرې کړي دي بله کې 2 ورځې تېرې کړي دي. نو دغه به هم ته معلوموو چې دا په دوی باندې هسې الزام دی که نه په حقیقت کې دوی علم نه دی کړی. مفتی صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایي چې جمعیت علماء اسلام کې ډېر غټ غټ علماء کرام دي او شیوخ دي پکې، تاسو ورته علی الاطلاق هم پرې کفر فتوا لګولې ده نو زیاتې نه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره مصروفیاتو په دور کې موږ خوا راغلی او موږ له ټایم راکړو او بل لا چې په دې کې به تاسو الله تعالی اجر درکړي چې په دې ټیم کې عوام د ګمراه فرقې او د هغو د هغې عقایدو نه خبر شي. ځکه چې دلته خو تاسو پته ده چې د کومه چا طرفه ته مثال په طور تاسو سره انټرویو کړي ده سید حکیم سره یا د هغه چې کومه ډله ده جمعیت والا نوم د دیوبند استعمالي په شان د یهودو لکه څنګه چې یهودیان وایي موسی علیه السلام زمونږ او عیسایان وایي عیسی علیه السلام زمونږ، حالانکه مونږ وایو موسی علیه السلام زمونږ او عیسی علیه السلام زمونږ، دغه شان موږ دیوبند زمونږ څنګه چې د عیسایانو د عیسی علیه السلام سره تعلق نشته د موسی علیه السلام سره د یهودیانو تعلق نشته، دغه شان ستاسو دیوبند سره تعلق نشته. او بهرحال تا دا خبره ولې ته کافر وي دا خبره ما نه دین ته په مناظره کړې ده، دا خبره ما مخکې هم جمعیتیانو سره څومره مناظرې زما شوي دي 15 مناظرې تقریبا شي په ټولو کې ما دا ویلي وله زه کافر نه یم. ستاسو جمعیت والا داسې هېڅوک نه دی پرېښودی تاسو ته کافر نه دی ویلی تر دې چې تاسو جمعیت والا په خپلو کې یو بل ته کافر ویلی تر دې پورې زما اخرنی چیلنج بس دا وپیر ګورلی شاته او ندیم ته چې په دې دواړو کې یا په مشرانو کې یو عالم تیار شي او هغه چې دا و چې دا 15 مولیان زمونږ د جمعیت دي دې طرف ته هم دا 15 زمونږ دي دې 15 ته کافر نه دي ولي زه به بیا هم ثابتوم. زه ته خبره کوم زه دې ته کافر نه یم. دا ستا د دې د مشر کتاب دی احسن الکلام او سرفراز خان صفدر د دې یو مشر عالم دی ټیک ده دې کتاب ته تو ګوره کنه دې منی چې دا زمونږ عالم دی دې که انکار وکړو دې ته وایي دا زمونږ امام اهل سنت ته ګوره سرفراز خان صفدر د دې یو مشر عالم دی. ها د لیکلي دي ګوره قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمان میں فرشتے اور ارواح حضرات انبیاء علیہ السلام دل تو کہ جسد انسانی کے ساتھ بلکہ تمام دیگر مومن کو روح آسمان پر موجود ہے. عیسی علیہ السلام نے جسد انسانی سره او دین علاوه عیسی علیہ السلام نے خپل جسم سره
او د دین علاوه چې نور څومره انبیا او مسلمانان دا ټول ارواح په اسمانونو کې روحونه الته دي ودې جسد او سری مطلب جسد د خپل اصل جسم عیسی علیه السلام د خپل اصل جسم سره په اسمان کې دي نور انبیا په قبرونو کې دي خو روح په اسمان کې دي پرسه به کنه په دې پوری کنه انبیا چې دي دا په قبرونو کې دي د دوی روحونه په اسمانونو کې دي او عیسی علیه السلام د خپل روح سره په اسمان کې دي جسد سره د خپل جسم سره ساري خدای و چې دا د قران حدیث او د اجماع نه خبره ثابته ده اوس د قران حدیث او د اجماع نه څوک انکار کوي به کافر کیږي بالکل بھائی اوس د دې مشر کتاب د مناظره مباحثه ډاکټر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن د دې یو غټ عالم دوی مني دي چې نه انکار کوي زړه غل وخت فرمایي دی وی بریلوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم کے اندر نہیں بدن کی باہر ہے ہم کہتے ہیں کہ روح مبارک بدن کے اندر ہے جس طرح دنیا میں ہماری روح بدن کے اندر ہوتی ہے دیوی د مرګ نه بعدو روح په جسد کې د دند لکه څنګه په دنیا کې دننه وو او بریلیان و چې نه په روح جسد کې دننه ده نو دا مشر د په نسبت بریلی دی کنه ها بریلیان د دې سوې بریلیان د دې کتابونو خلک بریلیان ته کافر ویلي بلا اوس دا مشر وی چې روح په جسد کې نه ده نو دې مشر دې ته بریلی وي او دوی د قرآن حدیث او د اجماع ثابت ده نو دا مشر د قرآن حدیث او د اجماع منکر شو د قرآن حدیث او د اجماع منکر کافری کنه دا خو ته مان دی ویلي سه بدا خو دی ویلي زه خو ته نه یم بل بدا دا وایم چې د دې مشر لیکلي مثال په تور دی کتاب کې چې من دون الله من دون الله قرآن کې الله تعالی زما علاوه د بل چا مدد مغواړي من دون الله دا الفاظ بوتانو ته شامل ول دا د عبد الله بن زبعری نه د غټ کافر کار دی دا لکه بوتانو ته شامل له خو انبیاء ته باندې شامل دا د انبیاء ته شامل الله نه بغیر د بل چا نه امداد غوښتل دی وایي د دې صرف بوتان مراد دي انبیاء دې نه مراد دا څوک وایي دا ډاکټر خالد محمود دا محمد عالم صفدر وکاړوي ډاکټر دا بل دا محمود عالم صفدر وکاړوي هغه سره خان صفدر دی وایي چې انبیاء ته نه شامل وله انبیاء ته شامل کو نو دا غټ کفر دی خوارج نه بدترین کفر دی سرفراز خان صفدر لیکلی دی په بل کتاب کې قامت البرهان کې چې دا د انبیاء ته شامل نکو انبیاء ته شامل نکو نو دا کلمه ګو مشرکین انبیاء ته شامل دي چې کوم کسان کلمه ګو مشرکان دي هغه و چې من دون الله من دونی او غیر الفاظ نه چې او می الفاظ نه صرف بوتان مراد دي انبیاء ته مراد دا کلمه ګو مشرکان دي شوی نو زم هغه مشر چې کلمه ګو مشرک له او دوه د عبد الله بن زبیر نه غټ کافر ویل ما ته ما لکه په دې کې توحید او شرک حقیقت دلته زما سره د دې مشر کتاب دی اتفاقی کتاب دی د مشر توحید او شرک حقیقت دلته د دې مشر بپروتی تقریبا یو ځای کې به پروتی توحید او شرک حقیقت دا دې کې لیکلي چې زوال او مزویل دا مغالطه خلق ور کوي زوال او مزویل دا مغالطه خلق بعض زوال اور مزویل یہ مغالطه دیتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے زوال اور مزویل خلق کو تو وجه من دون اللہ مراد صرف بت کی او دی وجه سو کی بوتان علاوه انبیاء ته شامل او اولیاء ته شامل دا غټ کافر دی دی وجه سو کی نه شامل زوال او مزویل نو زما چې دا خو ته ما ویل دا ما ته لګي وته ویل ټیک دا خو صحیح شو حساب درنو بل ته د دې کتابونو هغه د مشر تاسو ته عبارت معمولی تاسو وایي په دې عبارت کې لکه د مشر لیکلي دي 7 نمبر جلد په ذکر راکا 17 نمبر جلد کې د مشر لیکل دي چې یاره سو کوج د انبیاء سره ما مشوره کړی دا د قران نه انکار دی د مرګ نه بعد مشوره نه کیږي ځکه د مرګ نه بعد هغه ته خبري څنګه وکړي به څنګه پوښو خبره صحیح ده بالکل صحیح ده دا دی وای دا مشر لیکل دي په دې کې ګور مجموع کتب پوښوي خدای وي صحابه مو وي په پیران خبرو چې انبیاء ژوند دي نو صحابه سره مشوره ول نه کوله دي صحابه سره مشوره ځکه نه کوله د صحابه په قران ایمان وو اے صحابه په قران پر ایمان تا هغه ته پته و چې قران کې دی ولکن لا تشعرون عبدالرحمن مولانا عبدالوهاب قرشوي ما او عبدالرحمن مولانا دو په عبدالرحمن مولانا پیغمبر سره نیمه غنټه مشوره کړې دا کفر دی کنه ما خو ته دې مشوره کافر وي خبر دې کتاب کې په خپل د مشوره دا ولسم جلد په پنځم جلد کې په دې کې دي چې دا د دې مشر دی وای و چې زه باتروم تم زما کنه باتروم ته دا څوک دی کې مصنف سنوم دی حیات الانبیاء د کتاب دی په شریک لیکل دی ول جلد کتاب دی وسره وته په دې کې د یو څل 20 رسالې راجمه شوې مفتی صاحب ګره دي کې به یو خبر راځي دوی به وردا کتاب کې دي چې کدی انکار وکړو دا سکالي لیکل دی حیات الانبیاء ول جلد دی ول جلد کتاب دغه ته ګوره سکالي انکار نشي کولای په دې کې وکي د دې چې ګوره بند قرآن کې بند کرنے کی اجازت نہیں ہے ماته د خوب اجازت نشته ہے میرے حاجی نے حجیم داد اللہ صاحب کے ساتھ برسوں یہ تعلیق رہا ہے کہ بغیر آپ اجازت اور مشورے کے نشست اور برخاست نہیں ہوتے حالانکہ حاجی صاحب مکی میں تھے هغه مکه کې
بیا وی کنه इसके बाद जनाब रसूल सल्लम के साथ यही ताल्लुक रहा। दिन बाद कब्र न नबी सल्लम से तपूस को यानी बगैर आप सल्लम के हुक्म के कोई काम न करता था। पिंच से सकर को मकना नबी सल्लम दो हुक्म न बगैर ज वे बातूम तम नबी सल्लम मशवरा अखलमा चिरा उजम नबी सल्लम دا واته الفاظ لیکلي दल पास कोई काम न करता कोई यानी काम बगैर आप हुक्म के कोई काम कोई काम ٹھیک شو तब की शामिल शो हर सकर से सकर को नबी सल्लम तपूस को او دیو چې تپوس کول لاغه نه کول لا کفر دی نو زه ته یم چې د دې او مشوره ورسره مشوره کول دا مشوره د جدلار شم کولار نشم چې دا مشوره کول او اجازه غوښتو کې فرق نه دی مشوره اجازه وکړه د مشوره خلاص سره فرق دی دا خبره تلته اجازه اخلي تاسو ته مچره مفتی صاحب زلاړه ما د اجازه واغسو مشوره کې به تاسو ته دا کوم چې مفتی صاحب زدا کار کومه تاسو مال خپل رائے راکړئ تاسو کې ما سره خپل خبره وکړئ دې کې دا وایي کنه دې کې مشوره خبره وشاورهم فی الامر صحیح ده د دې خبرې مقصد د دا دی چې ګور د اغه زین جواب راتل ممکن نو علت دا بیان چې مشوره ځکه نه کېده چې مشوره کې دا غړي جواب ورکول په جواب باندې څوک نه پوهیږي چې اغه ژوندۍ حالات او د کمزوري ده نو زما چې دا مشر و چې څوک چې اغه غړي ما ته جواب راغی چې پوښوم دا کفر دی او دی ما ته جواب راځي چې لاړ شلړ مشه ابو چې سکار کوم سکار کې په ټول ژوند کې د نبی صلی الله علیه وسلم مشوره حق سکار چې باتون ته پوښتنه کې مشوره په طریقو لاش په باندې پوښي په بهر حال دا ځته ته مزدا کو شو کنه شو دا خو ته زنه ما بل تر دا وای چې د دې نه پاکستان کې اوسای نه نبی صلی الله علیه وسلم ته دین ته پوښتنه کې چې مثال په دا کار وکم کوونه کما زه اجازه ته ولا کفر ده کنه دې نه پاکستان نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کې دې مشوره کافر ویل حالانکه دا به تم کافر دا دا ویل دا مشروعي په بلاغور کې مړ کېدو ګوره صفحه به ګوره او هغه مړي خلکو ته وی چې کله تاسو مال غسل لا کو یو تر په دې بل بلین زي بیا چې کله خلکو له غسل دا خوشبو عقیده ده دې مشر لیکل لري حیات النبی باندې خوشبو عقیده 43 مولیانو په دې دسخط کړی 43 مولیانو ګور وته 43 مولیانو سید جاوید حسین شاه صاحب شیخ الحدیث مولانا صوفی محمد سرور صاحب شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب د پاک د مشر چې دی عبدالرحیم او دارنګ دا ټول دی وی چې هغه مړ چې خلکو له غسل شروع کول ساتو شو مې واه په مړ کې جنبش پیدا شو هو کېدا میں جنبش پیدا اور میں چارپائی سے اٹھے اور پھر سامنے ایک روشندان تھا اس کے ذرا باہر نکل گئے پاسمان تو لاړو په مدینه کې د پنځو دي ته ویشه دا د پر د مړ تصرفات دا مشر به ته وې مده مشر لیکلي دا عبارت ته لګ وای چې تاسو دا چې کوم خلک دی په دې کې اول دا کتاب وکیدا چې دی وی کنه مکان میں کانا کا کر قبل نماز عشاء چرپائی پر لیٹا ہوا تھا چې بین النوم والیقظه د خوب او د یخ په منځ کې یعنی نقابی لکه خوب حالات کې نو نبی رسول الله سلام چې دا غزیرت وشو او نبی سلام ما تو وی چې تمہاری مضمون کو میں نئی ترتیب دے رہا ہوں تاکہ اس کو انبیاء سلام کی مجلس میں پیش کروں استاد کتاب لرزه غور کومه چې دا انبیاء ته پیش کوم استاد کتاب اوس په دې کتاب کې عبارت دا څه چالي کړي دا رحمت کائنات قاضی محمد زید الحسینی دې مشر دی دا خو ډېر غټ ولایت دا وکړي لکه څه ورکه ته تاسو دا لکه مطلب دا چې نبی سلام په یخه دا کتاب زما چې کوم دا کتاب د ترتیب ورکوم انبیاء ته خیر انبیاء ته څه خیمه چې انبیاء ته ترتیب ورکوم چې دومره ښه کار شوی دی اوس وخت کې دا کار څه شوی دی اس طرح ایک آدمی کی دفن دا لگا ہوا ہے تاسو خپل چې خلکو ته پته لګي دا دا سیدھے چې اس طرح ایک آدمی کے دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کے قبر کودی تو وہ زندہ ہو کر باغ آیا پھر کافی زمانہ زندہ رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا چې د مرګ نه بعد راغې او د خپل ښځې سره میلاو شو نو کدی کې خونی لیکي چې میلاو شو نو بچي څه کې میلاو نه کی الله علیه و سلم ورکو لګا الله باندې کو سه په دې کې یو خبره او په محذوب پټه کنه هر خبره ګوره اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا زوی ولا پسې شو ورګي زوی کو دا کار جو سے ورګي کته څه پر باغ نه د څه خونی کې چې کور تر راغلی لري کنه اس کے بعد تو وہ زندہ ہو کر باغ ہے پھر کافی زمانہ زندہ رہا کافی زمانہ چدے سو بندے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا بیٹا جو کو زندہ شو سب کو کمر کو دنه راو تو خامخا سب تصافه نه راځه خدا کده چې زوی ول الله ور کو کی راغ بندے او کافی زمانہ بندے الله ول زوی ور کو تر دا وایا چې د مرګ نه بعد د خیر سره ملوي نه دا د ولی بارک لیکي کې عام سړی عام څوک دی یو کس اس طرح ایک آدمی کے لیے یو کس قبر نه بعد را پاسه چاته کپن چور چې دا قبر نه کپن دا پټو هغه پر رامن ډګړي قبر چونی لاندې نه کو او چې دینو کپن چور کې سوال دا دی کنه کې دیشي را سړی بزرګو ولیو کامل ولیو او د کامل ولی سره خو کرامت شته کې دیشي کرامت په حق باندې مرګ نه بعد نکاح ماتي کنه ماتي کرامت ولی ته چې زنا ده مرګ نه بعد نکاح ماته شو کماله نشو ادینه بعد خو بیا په دا ولګي چې د عبدالرحمن پارټي ولا چې تاسو زه کنفیوز کړم ما مالک پرې را خبره هم ډیره خوفناک او کړه یو سړی د مرګ نه پس هغه راغلی دوباره را ژوندی شوی دی هغه
په کور کې ښځه وه هغې سره کوروالی شوی دی هغې نه ماشوم پیدا شوی دی دا سړی د کراماتو په زور رالی زما ته دا مطلب واغېست کرامت د ولي سره کېږي اوس د دې سړي دغې له راځم دغې کنفیوز کړی یم دغه ځای کې داسې کار شوی دی چې د دې سړي دا مړ دی اول د ده نکاح ماته شوې ده د مرګ سره ټیک ته جي ده به یې کوروالی وکړو ده خو به یې زنا کړې ده ستاسو خبره چې دا خو ولي نه و دا خو بیا زناکار بل دا چې د دې ښځې به دویم واده نه کوي د فضل الرحمن د پارټۍ مولیان به دویم واده نه کوي د ښځې چې کله مړ شي ښځې به دویم واده نه کوي ځکه چې امکان شته که نه چې خاوندان بیا راشي نو بیا خاوند به په شک کې نه چې خدای پاک هغه سره کم یو و شک پوهېږي که نه کم یو سره به بیا سوال دی که نه دی چې د دې په نسبت باندې د قبرونو نه راځي وچي کېږي د فضل الرحمن پارټۍ کې چې کوم مولا مړ شو د هغه ښځه بل واده نه کوي ځکه چې کېدای شي چې پسې بیا راشي زموږ عقیده نه ده دا د کفر عقیده دې عقیده ته اوس ووایه اوس حق د دې ښځو شته چې بل واده وکړي شک مکو نور عبارتونه ما وې په دې کتاب کې دي چې دا استاد شاګرد مړ شو دا تاسو ډېرې خوفناکې خبرې وکړې مسله عذاب قبر وحیات الانبیاء جمهور اهل سنت والجماعت کی نظر میں یا وہی کنا دلته دا چا لیکل ابن علی محمود حقانی شاه منصوری پوښوي دا لیکل فاضل جامع حقانی کوړه خټک پوښوي دی لیکي چې یو شاګرد او استاد مړ شو د قران د ورولو سره څوک نه نو دې خپو یہ گورا قبر تبا تو ایک شاگرد کے پاس میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے یعنی ایک دوسرے کو قرآن سنا دیتے اتفاقاً استاذ کا انتقال ہو گیا شاگرد بڑا پریشان ہوا کہ اب قرآن کا دور کس کے ساتھ کرو کیونکہ استاد صاحب تو دنیا سے رحلت فرما گئی اس مخ ہوا ہوا کہ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کل سحری کے وقت جو ہماری دور کرنے کا وقت تھا استاد صاحب کے قبر کے پاس جاؤ وہاں بیٹھ کر اپنا قرآن سناؤ گا کل سحر کے وقت قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن سنانا شروع کیا تو 10 آیات سنا کر خاموش ہو گیا شاگرد خاموش ہونا تھا کہ قبر سے بھی استاد کے پڑھنے اور سنانے کی آواز آنا شروع ہوگی تو قبر نہ آواز رہتا استاد سره طول عمر سره قرآن دی وی او استاد شاگرد عذاب قبر وحیات الانبیاء او دا کتاب چا لیکل دا ګوره دا کوړي خټک مولا لیکل کوشش شاه منصوری دا کوړي خټک د نور ته نه په سعودي ورته وخېما تاسو براتو ورته کوم چې ستابه بل زمانه ما پتو دې بل مولا په پتو لګولې نو زه خو نه مې ما وي ګناګار ته مت کافر دي په خپل باندې لکه ما چې کوم مناظره نه په خپل عقیده ټیک ټیک نه دوی خو چې سړی په قبر کې روح پکې شته ژوندې دی کنه نو دي خدای عقیده ده چې په قبر نو دا مشر ماته ته وی چې دی چې په قبر کې مړ شته په قیامت کې الله وجه دی چې دا قبر کې دا روح دند دی نو ژوند دي په قیامت پر الله ژوند دي پاسه کمی وپاسه ذالک نخرج الموت الله وي زب مړ دي په ژوند دي کوي ژوند دي کمړي ژوند دي کوي بل دا چې دي په نسته خبر رسیدي چې دي په باندې قبر دا مړ چې په دې کې روح دنه نه نو دا مشر وجه د قران او د حدیث او د اجماع ثابت ده چې روح په اعلی لین کې دی د دې مشر په نسبت باندې کاته دي خدای نه او کدی و چې نه په اعلی لین کې د نظام دا مشر دی و چې د بریلیان عقیده ما اول ګناګار د چارسدي د تورنګزو یو ډیر غټ عالم دی شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب هغه وی چې کچا مولانا په رحمان صاحب لا وټ ورکو نو نبی علیہ السلام به د حوض کوثر اوبه ورکړي نو خدا وایي چې تاسو مطابق مولانا صاحب تاسو کافر کو نبی علیہ السلام به کافر له اوبه ورکړي نو زه خدای مانه کافر کړه دې دی و چې زمادي مشر غلط لیکلی دا کتاب یې سکال لیکلی سکال لیکلی دی په شریکه لیکلی دی جمعیت په شورا کې مشوره شوې ده چې دا کتابونه راغون کو ما نه خالدي کې بدل خیم د جمعیت په شورا کې لیکل شوی کتاب دی دا غوړه غون کړي نو دا د شیخ ادریس ته پوښتنه چې دا مشر د عبد الرحمن د کافر وي ته چې سپارس پکې ولا نو اول خو ته ایمان د دې مشر یا دا مشر تل دی یا د عبد الرحمن تل دی هغه وی چې کتاب لوټ ورکول دا سیدی چې قران لوټ ورکول دي دې ځکه دا کتاب چې دی د دې کتابونو مطابق یا زبستاسو مطابق یادوما ستاسو مطابق دا کتاب د کافرو دی د کافرو کتاب ته د قران سره څنګه د غیله د قران شکل ورکې د قران تشبیه ولا ورکې اصل خبره دا ده کنه پس لکه مزاق نه دی مزاق ځکه دی کنه چې دی وی چې دا بدی په بیانونه کې شته چې یاره یو طرف ته بیٹ یو طرف ته لاټین دی بل طرف ته قران دی صفاو چې لکه دا قران دی زه ته دا وایم چې دا قران شو نو دا چې کله د وټونو وخت راشي زبردست دلته پوسټر وخېما ما راوړی نه ثبوت یې خو دي چې مریم نواز تصویر په باندې او عبد الرحمن تصویر په باندې او دقه د دې د قران شریف تصویر په بیان دی کفر نه دی کدا قران نو په تصویران تاری دي کنه په خبره چې دی مولا تصویر بر راولي د خپل کتاب تصویر لاندې راولي څه کنده دا کفر به شو کنه زه شاکم جی زه شاک شوی یم د چې دا وایي کنه چې دا قران دی
نو زه ما ته دا ووایه چې د دې کله پوسټر جوړې وټولله د مریم نواز تصویر به زه باندې خیمه د جنکو تصویر به زه له پاسه بې خیمه دا تصویر کې لاندې لکه صرف د یو ووټ لپاره بل هوټ نه تر دومره عظیم قرآن هاي لکه وټ دې څه وایي ما له وټ راکړه ته د انبیاو وارث ما لکه انبیاو دا کار کړی دی انبیا له پردو خو سره کېناستل د انبیاو وارث ته او ما له وټ راکړه نه مونځ ته نه بخه ته ما ته دا ووایه چې ته دا مونځونه خلکو له پرې کړي دي دې خلکو ته وایي که نه که وټ یې رانه کړو مونځ ته نه بخه مونځ خو جوړ شه الله پاک قبول کړي بره خطرې دی چې مولا پسې خبره وکړي خزر مان طلاقېږي مولا پسې نو چې مولا پسې خبرې وکړي دې ټول مولا پسې خبرې کوي که نه کوي عبدالرحمن باټول پسې کوي که نه مولا نه دی بل لا چې د سیاسي مولا ایمان نشته نو خبرو پسې مولا هغه مولا نه دی چې کوم دی دا خو خپل ځان ته وي دی خو د خپل ځان ثابت دي په عبدالرحمن په پارټۍ کې دا ټول چې دي بل زه ته د دیوبند کتاب کتا ته زه وایم ما ندیم دا خو زموږ سره دوه کتابونه د دیوبند پر دي چې عبدالرحمن پارټۍ دا زموږ پارټۍ نه ده د هندوانو پارټۍ ده خو اصل کې د دیوبند نوم استعمالي باقاعده ته دا وایي او زه ته ده ټول کتاب لور کې صحیح شو د دې 15 کسان تا کامیاب کړل هغه چې لاړ شي او په چا ورګي ما او تاسو ویلي د دې په کتاب کې لیکلي پتاو پرې ځکه تاسو د علاقې مولا تیر شه دي هغه وایي چې وټو دې زمنګ نه علاوه بل چا لور کو د کفر دی جمعیت نه علاوه دا څوک وایي دا مفتی فرید لیکلي پتاوا مفتی فرید داسې لیکلي مفتی فرید تراوله پتاو پرې دغه ځای وګوره پتاو پرې دې جلد اول صفحه نمبر 507 ما ته په یاد دي براتونه ها پای کې لیکلي چې دغه چې دا کفر دی پوه شئ زمنګ علاوه بل چا ته ور کول کفر دی اوس ته دا وایم دا چا بیان والا او پتاو پرې دې هغه ځای کې پراته ده جلد اول جلد چې صفحه نمبر 587 کې اوس ته دیم چې دا ګوت تا کتاب لور کو د عبدالرحمن بیچاره ورکه بره عبدالرحمن هوټ یوازې څه دی مخکې د بیچاره ورکه کې مفتی فرید سے وایي چې د قرآن نوټ ورکو قرآن زمونږ نه علاوه بل چا دی وټ ورکو زمونږ نه علاوه چې بل چا دی وټ صرف د تحریک انصاف نه بګین دا غسته نور ټول پټو نه بګی واسطه کله کې صاحب هغه وخت وانه او دا کفر دی وای دا کفر دی دا کفر دی او چې دې اوس دې ته دا وایم نه دا څه دی لکه دا قشه ده دې خو ټول دین وټ درا واسطه ده د دې دین سرکار نشته وټ ولر کو سیف ولا وټ ورکې دي څنګه خبر کړی دي په پارټي کې زمونږ په خبره ده چې موږ سره دغه شی کې شریک یو موږ قرآن موږ دا وایو چې ای عوام موږ دا وایو چې ای عوام مال قرآن لرازا مان قرآن اور ما ای وټ مال مر سوائے جمعیت علماء اسلام کے دیگر پارٹیوں کا نسب العین اسلام سے متضاد ہے تو ان کا نسب العین حق ماننا اور جمعیت علماء اسلام کا نظام اور نسب العین غلط یا موجب تنزل ماننا یا کفر بواح یعنی بل چا له کفر کول نو هغه ستا په نسخه د جمعیت نور ستا په نسخه ده دا کفر بواح کفر بواح څه ته وایي ښکار کفر ښکار بواح او دا سخت وته موږ کفر بواح ښکار کفر دی شک نه غلط وي بالکل شک کفر دی په اخر کې لیکلي چې دا ټول انګريزانو دغه دی ګوره د اسلام نظام د ختمېدو لپاره د نور را پسې دي بهر حضرت دا وایم چې دا زه خپل خبر نه کوم ماته د صفحه یاد ویلو کنه خوش په زموږ خپل خبرونه دي خوش مفتی فرید سے لیکلي دي فتاوا فرید وزه دا وایم چې د دې پنځ باندې چې څوک د عبدالرحمن پارټي نه علاوه بل چلو ورکی دا ټول کافر دي ته مې مولاني ولې دا کتاب ته ما پېښ کوم مولوی سي دې مشه لیکي چې عبدالرحمن د پارټي نه علاوه بل چلو ورکو دا کفر دي په دې دی ولې کې تاسو سلوي جمعهونه دي په کې دلک سره په دې دی ولې کې مې تاسو دغه دلک سره دې دی ولې کې مې تاسو سلوي جمعهونه دي او په سلوي جمعهونه کې تاسو سکل چې تاسو کم کس ورو دغه دې شو کړی دې شو کړی چې تاسو مولیا ولنه ور کړی نو تاسو د ټول مقتدیان تاسو باندې کافر شو نو کافر لږه ما متیان ولې کوي اگر ته وی زموږ د پیسو لپاره کوي دا غین اله خبره پوه شو یو خبره کومه نور خلق هوزه خیر دی اخو دوی کافر کړلو جماعت اسلامی هغه تم دي کافر شو وای وته کافر لفظ راته راغو خیر تحریک لبیک هغه تم دي کافر هغه کافر شو ځکه چې هغه هم دوی له وټ نه ور کوي دا غین اله نور دا څه وړي وړي اسلامي پارټي نه پنجاب کې هغه به کافر شو اشه ستا په محله کې استاسو مولا له بسمره خلکو ورکړی سره نو وستا د 2024 الیکشن ستا مخې ته دی نو نصاب صاحب محله کې بوله دوه کسان نه ورکړل د دې پرې دا ټول خلک کافر دي نو کافر ما چې دی ولي کوي ما د دین مولاوي په دوله من د پیسو لپاره کوي ویلېږي حضرت دایم وزا کما ویلي خو د کتاب دی دې څه کارا دې الله پیر ګور شاید الله تیار کړي دین دوباره نه دی مولا ما دوباره نه کوي خو دې ته پته ده چې د دې عبارتونه راوباسم کنه او کاش چې لکه ستا په شان کې یو صحیح مثال په تور صحافت چې کی واقعي اخدا کوي او سو مال راغلل زم د پاکستان د سپریم کورټ او دارنګ د پاکستان د دغه برداشت ثابتوم او د بلځلي کله غدرتون راکم چې جمعیت ورکاتي دا که د پاکستان حکومت لیکل نه کړل چې صرف زما سره سرکاري توګه باندې څوک د سې چې هغه مال مخکې لاره وایي دا عبارتونه زه پېښ کوم بس ټیک ده